دا بورډ خو تاسو ته ښکارېږي که نه، دا غوښه بالکل تر و تازه چې پې دا سټیمپ لګېدلی دی انتظامیې، چې مطلب انتظامیې پاس کړې ده. دا دلته په 200 روپۍ کیلو خرڅېږي. دا په چارسده کې غني خان روډ دی، زه وحید خان تاجک یم او دا راسره دا ځوانان دا قصابان موجود دي. نو د حیرانۍ خبره دا ده چې داسې تر و تازه غوښه چې دلته په 200 روپۍ کیلو ده یا 550 مختلف ریټونه دي که نه، دې علاوه یې ورته وګوره، دی چربۍ ته پې ویې ګوره. او زمونږ علاقه کې په 1300 روپۍ باندې کیلو خرڅېږي. انتظامیې سره روزانه چې د نو دا دردسري چې هغې ریټ فکس کړی دی 1100 یا 1200، خو بیا هم چې د نو د هغې نه تجاوز کېږي. نو په دې باندې دا سړي را سره دې خبرې کوو چې دوی ګټه لږه کوي که څه داسې وجه ده. که د غوښې خبره کوو، دا د میخې غوښه ده. نو دا د میخې دویم د پنجاب نه راوړي او هغلته هم د پنجاب نه راځي. دویم چېرته غواګانې پکې اخلي، هغوی هم غواګانې اخلي، د هغې ځان له ځان له ریټونه. او دا ملګري را سره دې ډېره مهرباني سته. موږ ډېر حیران یو، دلته د غوښه ډېره ارزانه ده. زموږ سیمه کې 1300 روپۍ کیلو ته ورسېد. تاسو ولې ارزانه خرڅوئ؟ بس مونږ ارزانه خرڅو. مونږ دلته سیل ماشاءالله ډیر کیږي جی. زما 3 دکانونه دي، په هر دکان باندې 3 څاروي زالالوم. په دې روجه کې عام ورځو کې 4-5 څاروي زالالوم. مونږ 10-8 روپۍ کیلو مزدوري کوو، ډیره مزدوري مونږ نه کوو. مونږ د 20 روپو ته ناست یو. بس 4,000-15,000 روپۍ یو څاروی مونږ له وګټي. الحمدلله مونږ 4-15 څاروي خرڅ کړو، 18,000 روپۍ شوي زمونږ. دا ډېرې دي. مطلب دا چې تاسو وایئ چې 20 یا 100 روپو 150 پورې کیلو ګټي دا بس ده. او الحمدلله 20 روپۍ کیلو ګټو پکې مونږ. تاسو څاروي کوم ځای نه راوړئ؟ مونږ د پنجاب نه راولو جي. میخې وي؟ میخې غواګانې راځي دواړه. میخې غواګانې. نو دلته چې مونږ څنګه موټروی نه راکوز شو، نو زیات تر بس دا سټالونه لګېدلي وي ټولې غوښې. نو هسې ستاسو څه خیال دی په دې علاقه کې به ټولې څومره څاروي خرڅېږي؟ په دې علاقه کې روزانه خرڅېږي 25-30-35 څاروو پورې خرڅېږي. نو داسې خلک خو به هم وي چې هغه لرې لرې نه راځي او دې ځای نه غوښې وړي. الحمدلله هر ځای نه مونږ خلک راځي او دلته نه غوښه وړي. څوک من وړي، څوک 2 منه وړي. د چا واده وي، د چا خیرات وي، دغه وي، دلته مونږ له راځي، مونږ غوښه ورکولی. خو دلته هم بیا تاسو یو ریټ فکس نه دی، څوک 650 ده، چا 600 ده، چا 700 ده. نو دې کې د فرق بیا ولې دی؟ انشاءالله فرق نشته پکې، یو ریټ دی دلته جي زمونږ. دا بورډ یې هسې ځوړند کړی دغه دپاره، خو نور یو ریټ دی. خرڅو په 700. او یو ریټ وي د میخې، د غوښې، د غوا د غوښې که نه دا هم بدل ودی؟ او جي یو ریټ باندې میخه غوا یو ریټ. میخه غوا یو ریټ. صحیح ده. نو دا تاسو ډېره مهرباني چې را سره خبرې وکړلې. دا پېښاوري بیف شاپ دی او څه نوم دی ستا؟ عرفان که نه، چې زموږ سره خبرې وکړلې. په دې غني خان روډ باندې ډېر داسې دا قصابان دي او دوی هم تاسو اورېدل چې پنجاب نه میخې راوړي. دلته قصابخانې دي، بس هغې کې حلالۍ او تازه تازه غوښه ده چې کومه موجود ده. دا سهار حلاله شوې ده، بس قابو ختمېدو واله ده. نو بالکل تازه تازه غوښه ډېر ارزانه میلاویږي. نو حیران په دې چې هلته مونږ ته ولې ګرانه وي. دې ځای نه خو دومره کرایي هم پرې نه لګي. یعنې 400 ټو مونډا، 400 ټو باجوړ، 400 ټو تیمرګره، 400 ټو سوات. نو دا خو دومره فاصله نه ده، دومره سیوا خو په دې پسې کرایي هم نه راځي. نو قصابانو وروڼو ته به خبره پرېږدم چې تاسو ولې دومره ګرانه خرڅوئ. دوی په کیلو کې وایي چې 20-30 روپۍ ګټي چې وایي زموږ پوره ده. تاسو بیا ولې 250-300-400 روپۍ کیلو خامخا ګټئ؟ لږ خیر دی تاسو هم لږ راښکته شئ، لږه کمه ګټه وکئ. نو زه عوام به درته دعاګانې کوي. او په دې حوالې سره تاسو هم کمنټونو کې ووایئ چې تاسو څه خیال دی، ولې دلته ارزانه او هغلته دومره ګرانه؟ په یو کیلو کې دلته به 700، هلته به 1300، نو 600 روپۍ فرق په یو کیلو کې دی.